ملګرو چې څونه پښتانه وروڼه دي نو زما په زړه باندې یو ارمان دی صحیح ده او چې څوک یې پوره کولی شي نو پوره کړي زما په زړه دا ارمان دی که د پښتنو کې دا سلطي او ما امریکې ته ورنږدې شي د روزګار لپاره دې ټایم کې زه په سعودي عرب کې یم نو څونه چې د پاکستان پښتانه هم دي د بونیر په خپله بونیرۍ باندې الحمدلله د اخلاقي یم څونه چې د بونیر پښتانه دي په امریکا کې انګلند کې یورپ ملک ته مې بس ورته بوځي چې څنګه ډېرې پیسې پکې صحیح شوه او ډېر خلک په دا سوال کوي چې څه خلک د ایمان فرق کوي الحمدلله دوی په خپل وخت دا د څه لپاره په زړه باندې مې دا ارمان و صحیح شوه نو پښتنو کې چې څوک کوم لیسنس او سره الحمدلله شته د دې سړي نه به بل بدبخته انسان په دې ټوله دنیا کې دی دومره بدبخته انسان چې په داسې مقدس ځای کې دې ځای کې دعاګانې الله تعالی قبلوي بلکې الله تعالی زمونږ ستاسو دعاګانو ته په انتظار یي فرشتې په انتظار یي چې دا بنده څه وغواړي چې مونږ ورته قبول کړو په لکو روپۍ مونږ د دې ځای نه حرم شریف ته لاړ شو چې الله تعالی نه څه وغواړو چې هغه قبول کړي دا دومره بدبخته انسان دی چې دی په حرم شریف کې دی او احرام یې له ځان نه تاو کړی د عمرې په حالت کې او ویډیو جوړوي ولاړ په حرم شریف کې د ویډیو جوړوي د پښتنو نه سوال کوي بدبخته انسان چې زما په زړه باندې غټ ارمان دی چې یورپ ملک ته لاړ شم ډېر شي پیسې وګټم بیا دا خبره کوي چې د بعضې خلک به وایي چې د ایمان سوال دلته وکړه نو د ایمان سوال مه کوه د ایمان سوال تا ته چا ویلی چې وکړه خو دا کوم سوال چې ته په سوشل میډیا باندې د پښتنو نه کوې نو دا سوال د الله نه ولې نه کوې که د ایمان نه کوې دا وکړه خو د الله نه یې وکړه که نه ته هلته څه لتلی ته د الله تعالی بنده نه یې که ته د پښتنو بنده یا د مخلوق بنده یې چې د مخلوق نه یې غواړې مونږ خو هلته دې دپاره ځو د حرم شریف ته حرمین شریفین زیارت له خانه کعبې طواف کو حج له ځو عمرې له ځو چې د الله تعالی نه څه وغواړو الله تعالی مونږ له قبول کړي زمونږ د حالت بهتر کړي او ته په هغې ځای کې هم په موبایل ځان ته نیسلی د پښتنو نه سوال کوي او بیا بله بدبختي د ده وګوره د بې غیرتوب دا وګوره چې بیا خپل له ځای نوم اخلي وایي زه د بونیر یم بدبخته انسان خپل د بونیر خلک بدناموي خپل د کلي نوم اخلي خپل کلی بدناموي بس سوال کوي نو وکړه بیا بونیر سره بدناموي د دومره بدبخته انسان دی نو داسې خلک چې دا په دې ټایم کې د حرم شریف کې دا ویډیو د ځکه جوړول چې په دې ذریعه باندې زه خلک ایموشنلی بلیک میل کړم چې د حرم شریف نه ولاړ مونږ ته سوال کوي چې بس د ضرورت له پوره کړو بدبخته ته دې ته نه ګورې چې څوک هم د ده د اواز واوري د دا خبره وکړي د کلي خلک ورته هم دا خبره وکړي ته دومره بدبخته یې چلته حرم شریف کې او د هغې ځای نه زمونږ نه سوال کوي د پښتنو نه سوال کوي پخپله د الله تعالی نه ولې نه غواړې ستا په زړه کې دومره ذره برابر ایمان نشته چې ستا د الله نه غواړه الله یې قبول کړي ښه د الله تعالی په در کې موجود وي د الله په در کې هم ته د بل د در نه سوال کوي ستا نه بل بدبخته څوک دی د دې خلکو طریقې واردات دي په مختلفو طریقو باندې د خلکو هغه همدردیانې او خلک ایموشنلی بلیک میل کوي او د خلکو په ذهن باندې دا یورپ داسې سوار دی چې بس دا پیسه صرف په یورپ کې ده بس چې یورپ ته لاړو مونږ به کروڑپتیان شو دلته کې مونږ چې په پاکستان کې یو نو مونږ به د لوږې مرو یا په سعودي کې یو د لوږې به مرو دا د الله تعالی نه چې کله یقین اوچت شي که نه همدغه شانې حالت بیا په مونږ باندې راځي چې مونږ به دومره ذلیله کېږو په حرم شریف کې هم بیا مونږ ذلیل یو د پښتنو نه به سوال کوو دومره ذلت چې یو تلی مسافرۍ له خپل کور کلی دې پرېښی دلته کې مزدوري کوي بیا په هغې ځای کې دومره مقدس ځای ته لاړې د هغې نه بیا د پښتنو نه سوالونه کوي ځان دې دومره ذلیله کړو ښه په شرع برابر یې ښه ښکلې ږیره دې ده برابر یې د قرآن او حدیث نه پکار ده چې ته خبردار وې د هغې باوجود نو داسې خلک چې دی دې سره هېڅ قسمه تعاون مه کوئ دوی له حوصله شکني وکړئ دوی پوهه کوي دوی پوهه کول غواړي د شاهد انور خبرې اکثر ټیک خېږي د ده نه که شاهد انور خبر چې کمې بربادي به ورته وي همدا خلک ته چې بس سوال یې اسرا کړی دی په خپله هېڅ نه کوي چې ته یورپ ته ځې نو په خپله څه پیسې وګټه سعودي ته څه تللی دی خو څه وګټه او د الله نه وغواړه خپل محنت ورسره شامل کړي الله تعالی به دې حالت برابر کړي خو چې دغه شانې پښتنو ته ناست الله تعالی به دغه د پښتنو په ذریعه باندې ذلیله کوي او حالت پرې برابر نه شي او دا زمونږ د ټولو پښتنو المیه ده